اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. هر جاندار سیز سا والا سیز تر دې پورې چې میږي وغیرہ په اور سوځول منع دي، دي له په اور د سوځولو سزا ورکول منع دي. هر سا والا شی ژوندی سای په اور کې د سوځولو سزا ورکول منع دي، تر دې پورې چې میږي وي یا بل وړوکی شی وي لوی شی وي، خو چې سا پکې وي په اور سوځول منع دي. د اور عذاب صرف الله پاک به ورکوي، بل چا دپاره جایز نه دي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ہے، الله پاک دی ابو هريره رضی الله عنه نے راضی شه، الله پاک دی د خپل ذات ناراضی کی، زما استاد د ټول امت د طرفه دی الله پاک بهترینی بدلی ورکړي. قال فرمائی بعثنا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم، مونږ پیغمبر علیہ السلام اولی گلو فی بعث په یو لشکر کې جهاد د پاره اولی گلو، جهاد د پاره دا تشکیل د جهاد د پاره. فقال مونږ ته دا تعلیم راکو، ترغیب راکو، ان وجدتم فلانا و فلانا، فلان کې فلانیم بیا مندو لرجلین من قریش، د قریش یو دوه سړیو، سماهما نبی علیہ السلام نامی واخستی، د یو سړي نوم حبار ابن الاسود او د بل سړي نوم نافع ابن قیس. دا دوه سړي راته نبی علیہ السلام د قریشو د کافرانو نامه په نامه یاد کړ چې دا دوه کسان کله ووینئ ګیرې کوي، فاحرقوهما بالنار، تیلې ورته ورته کوي او په ژوندون یې وسېځئ، ویې دې دوه اسلام ته مسلمانانو ته نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف ورکړی و، دا دواړه وسېځئ. ثم قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم، بیا نبی علیہ السلام مونږ ته وفرمایل حین اردنا الخروج، چې کله مونږ اراده وکړه د وتو، تشکیل خو نبی علیہ السلام زمونږ وکړو جهاد دپاره، دغه دوه سړو نامه هم راته واخیسته چې په اور یې وسېځئ. خو چې کله روانېدو وتو، نو دغه ټایم کې نبی علیہ السلام بیا دوباره وفرمایل انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا، ما خو تاسو ته اوس حکم درکړی و چې فلانې فلانې په اور وسېځئ، ما خو تاسو ته حکم درکړی و چې فلانې او فلانې په اور وسېځئ. وان النار لا يعذب بها الا الله، د اور عذاب صرف الله ورکولی شي، بل چاته اختیار نشته دی. فإن وجدتموهما، وکدا دوه کافران مولیدل، فاقتلوهما، وی وجنئ، په توره باندې ته سر قلم کوي، په غشي ولئ. خو د اور د سېځلو سزا صرف به الله پاک ورکوي په جهنم کې جهنمیانو ته، الله پاک د هغه سزا نه مونږ بچ کړي. بلکې د اور د مرګ نه په دې دنیا کې نبی علیہ السلام پناه غوښتې ده چې الله د اور د مرګ نه مې بچ کړي، د اور مرګ ډېر سخت دي. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری کتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله، په دې باب کې ذکر کړی دی. امام احمد مسند احمد کی، امام ترمذی په ترمذی شریف کې، امام دارمی، امام ابن حبان، د حضراتو محدثینو دا حدیث ذکر کړی دی. تشریح کې د دې حدیث په شرح کې بیا علما فرمایي وي دې حدیث نه معلومه شوه چې دا د اور د سېځلو عذاب چې دی دا بس دا صرف الله پاک به ورکوي کافرانو مشرکانو ته په جهنم کې. باقی په دنیا کې مسلمان له جایز نه دي چې یو څاروی، یو جاندار یا یو کافر په اور وسېځي. ګوره دا دوه کسان چې دي د اسلام او د مسلمان او د نبی علیہ السلام په خلاف ډېر بد سازشونه کړي، د دې ډېر خراب جرمونه و، تر دې پورې چې دی په شعرونو کې به نبی علیہ السلام پسې کنځلې کولې، نو د دې نه غټ جرم بل کوم ځای کېدی شي. نو د دې دپاره عبرتناکه سزا یې تجویز کړې وه چې په اور یې وسېځئ، خو بیا هغه سزا نه نبی علیہ السلام رجوع فرمایله چې نه، د اور سزا صرف الله پاک به ورکوي، بل څوک نشي ورکولی. او تاسو ته که چېرته کې په واقعاتو کې راله، عالم نه هم چېرته تقریر اورېدو، واقعات درته راله چې صحابه خو تیلې ورته کړې دي او خلک یې سېځلي دي چېرته یو موقع کې، نو علما فرمایي چې هغه وخت کې چې کله
دا د اور د سوځلو د سزا حرمت نو نازل شوی. اول کې داسې وو چې د اور سزا ورکولی شو، خو بیا زموږ شریعت کې د اور سزا حرامه شوې ده. نتیجه دا راووته چې هېڅ سا والا شی په اور نشي سېدلی. یا بل جلاله